ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو. ولې د شیطان د قدمونو تابعداري مکوئ؟ نو دا خو تاسو موږ ټولو ته پته ده زموږ ازلي دشمن نه دی. د لاس آدم علیه السلام د سر جنت نه حوا بیبي مبارکې سره راکوز کړی نه دي، رالېږلی نه دي، باندې شیطان نه شو، ده وسوسه نه وه ورچولې. نو لهذا الله تعالی فرمایي ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تاسو تابعداري مه کوئ د شیطان د قدمونو. انه لکم عدو مبین، بېشکه دا شیطان ستاسو لپاره ښکاره دشمن دی، ظاهر او ښکاره کله دشمن دی. نو چې ښکاره دشمن دی د هغه تابعداري ولې کوې؟ دا څومره د افسوس خبره ده چې دشمن ښکاره دی، ازلي دشمن دی او رجیم دی، رټلی شوی دی، او شپه ورځ تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایې، رب ذوالجلال پناه غواړې د دغې شیطان رټلي شوي ده، او دې خو بیا خبره باندې تابعداري کوې، د هغه په قدم قدم ږدي. دا څومره د افسوس خبره ده. انه لکم عدو مبین، بېشکه شیطان دا څه دی؟ تاسو ښکاره دشمن دی. الله تعالی فرمایي شیطان غواړي دا چې موږ او تاسو حرامې پردي حقونه وخورو او په دغې بیا بل جهنم کې سوځو. دا د شیطان ارمان دی. نو اوس که تاسو موږ د شیطان په قدم قدم کېښود او حرام رزق هم راوړو، نو بس بیا به موږ او ستاسو انجام څه انجام دی؟ راشه حدیث مبارک د ابن ماجه مشکات شریف حدیث، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایلی لا يدخل الجنة جسد، جنت ته به نه داخلېږي هغه جسم، هغه جوسه، هغه بدن غذي بالحرام چې غذا ورکړې شوې ده د حرام. دا بدن دی، دا لاسونه، غوښه، هډوکي، دا زمونږ او ستاسو دې بدن ته که حرامه غذا ورکړې شوې ده، سهار چای مې چې کومه څکلې پراټه یا سپوره مې ورسره خوړلې که دغه حرامه وه، او دې بدن ته کومه غذا لاړه، غرمه روټۍ، ماسخوتن روټۍ، چای، اوبه، نو ګورې الله به دا بدن جنت ته نه داخلوي.